د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې په قیامت کې به د ټولو نه لومبي د مونځ حساب کولی شي، که چېرې هغه ښه او پوره راووتو نو باقي عملونه به هم پوره راوځي، او که چېرې هغه خراب شو نو باقي عملونه به هم خراب راوځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل خلافت زمانه کې یو اعلان د ټولو ځایونو حاکمانو ته لیږلی و چې د ټولو نه زیات ضروري څیز زما په نزد مونځ دی. څوک چې د دې حفاظت او اهتمام کوي هغه د دین د نورو حصو هم اهتمام کولی شي، او څوک چې دا ضایع کړي هغه به د دین نورې حصې زیاتې بربادي کړي. پیدا کې لیکي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دې پاک ارشاد او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دې اعلان مقصد په ظاهر کې دا د کوم چې په بل حدیث کې راغلی دی چې شیطان د مسلمان نه تر هغه وخت ویریږي تر څو چې دې د مانځه پابندي کوي او په ښه شان یې ادا کوي، نو د ویرې له وجې پرې زیات جرأت نشي کولی. خو کله چې دې مونځ ضایع کړي نو شیطان پرې ډېر زړور شي او د دې کس د ګمراه کولو امید یې پیدا شي، او بیا په ډېر تباه کوونکو څیزونو او لویو ګناهونو کې یې اخته کړي. او هم دا مطلب دی د الله جل شانه د دې ارشاد چې د دې بیان نږدې را روان